أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن زمونږ موضوع ده د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د غلام د میسره سره د تجارت په غرض شام ته تلل، په لاره کې د نستوره نومي راهب سره ملاقات، واپس وطن مکې ته راتلل او بیا د حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده کول او په دغه واده کې زمونږ دپاره څه رهنمایي ده. سیرت نگار لیکي چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام عمر مبارک 15 کاله شو، نو په دغه مکه کې په دغه جاهلي معاشره کې د پیغمبر علیه السلام یو مقام او خلکو په ښو الفاظو یادو، یو لوی اعلی بلند کردار یې لرلو. د ده د صداقت، امانت، دیانت خبرې په دغه مکه کې مشهورې وي او دا خبرې چې کله بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ورسېدې او هغه د دې نه خبر شوه، نو سیرت نگار لیکي چې د دې د واده اراده پیدا شوه او بله دا وه چې حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها به دا یو تجارت پیشه خاتون وه او دی به مال سامان تجارت هغې وخت تاجرانو ته د مضاربت په اصولو باندې ورکو او ګټه به بیا د دوی په درمیان کې تقسیمېده. نو دی چې کله د پیغمبر علیه السلام د دې سیرت او کردار نه خبر شوه، نو د ازمایش په نیت باندې دی خپل غلام میسره سره د سامان تجارت پیغمبر علیه السلام سره شام ته لیږل وغوښتل. پیغمبر علیه السلام هم تیار شو او د میسره سره روان شو. سامان تجارت د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ځان سره کو روان شو. په لاره باندې د نستوره نومي راهب سره د دوی ملاقات شو او کومه پیشنګویي چې بحیره راهب ورکړې وه د 12 کالو په عمر کې، نه هغه پیشنګویي د نستوره راهب هم ورکړه او پیغمبر علیه السلام ته دا خوشخبري وکړه چې ته د آخري زمانې پیغمبر یې. پیغمبر علیه السلام شام ته لاړ او هلته کې د سامان تجارت یې خرڅ کو، خرید پیروخت یې وکړو او کئی ګونه فایده دوی ته حاصله شوه او د هغې ځایږې نه بیا واپس راغلی. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته په دغه تجارت کې فایده هم ډیره وشوه او دویم میسره ورته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اخلاق او کردار، لین دین او د نستوره خوشخبري، دا ټول واقعیات بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته بیان کړل. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها 2 میاشتو پورې په دې باندې غور فکر وکړو او بیا یې د خپلې ملګرې د نفیسه بنت منبع په ذریعه باندې پیغمبر علیه السلام ته د واده پیشکش ولیږو. په دغه وخت کې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کونډه وه، د دې نه مخکې د دې 2 خاوندان وفات شوي او د دې 40 کاله عمر. پیغمبر علیه السلام دې حوالې سره د خپلو ترونو سره صلاح وکړه او ترونه بیا چې راضي شو نو هغه لاړل او د حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د ترونو سره خبره اتره وکړه او دغه رنګې د دې دواړو په درمیان کې رشته توی شوه، نکاح وشوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مهر کې 20 اوښان ادا کړل او د دې په نتیجه کې بیا د دوی درمیان کې واده وشو. موږ دپاره د سیرت په دې اهم واقعه کې ډېر لوی عبرت دی او خصوصا دا د دې لوسته د دې کتل د هغې خلکو دپاره هم ډېر لازمي او اهم دي کوم خلک چې د خپلو بچو دپاره واده کول غواړي یا کوم نوجوان زنانه یا نارینه چې واده کول غواړي، نو هغوی دپاره دا واقع لوستل ډېر زیات اهم دي. بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د کومې زنانه انتخاب چې الله تعالی د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره کړی، نو دا د یو لوی کردار زنانه وه
او د دې کردار زمونږ د دې مور کردار دا ډیر زیات اهم دی په اسلام کې او د دې نه ډیره لویه زده کړه کیږي. لومبنۍ خبره خو دا ده چې کله د انسان د واده اراده وکړي، لومبنۍ خبره خو دله دا ده چې کو زنانۍ او کو نارینۍ نو د ازمایش کول پکار دي، د باره کې پوره معلومات کول پکار دي. مخص د خلکو په خبرو باندې اعتماد کول نه دي پکار. او څرنګه چې په حدیث مبارکه کې راځي چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو سړي باره کې تاسو هغې پورې خپله رایه مه قایموئ څو پورې چې مو د ده سره د پیسو لین دین نه راغلی، او دویم څو پورې چې مو د یو سړي سره سفر نه کړی، د سره مو بهر شپې نه کړی، نو د باره کې خپله رایه مه قایموئ. او صحابو چې به هم د چا باره کې دا خبره کوله چې پلانی ښه سړی دی یا خراب سړی دی، د الله رسول به تپوس کو چې آیا د سره ستاسو د پیسو لین دین راغلی دی او که نه، یا د ده سره مو چېرته سفر کړی دی او که نه، چې دا دواړه خبرې به نه وي نو د چا باره کې به رای نه قایمېده. نو بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د یو لوی کردار زنانه وه. هغې هم لومبنې داسې وکړل چې پیغمبر علیه السلام له خپل سامان تجارت ورکړو چې آیا خلک د صداقت، دیانت، امانت باره کې خبرې کوي چې آیا واقعي دی په هغې سره دی څنګه دی. نو هغې سامان تجارت سره سره خپل غلام ولیږو میسره د سره چې په سفر کې هم د معلوماتو کې د اندازه ولګي چې دا سړی په مسافرۍ کې څنګه دی. نو دا دواړه صفات په دغه وخت کې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل کړو. چې کله هغې ته پته ولګېدله چې او په سفر کې هم دا پیغمبر علیه السلام یعنې دا محمد صلی الله علیه وسلم ټیک دی، اخلاق، کردار، رویه یې ټیک ده، دویم کم د مال دولت چې دې ته ورکړی شوی نو د نورو تاجرانو په مقابله کې په دغه تجارت کې فایده زیاته شوې وه. مطلب دا دی چې د مال حوالې سره هم دی ټیک دی. بیا چې کله دا دواړه صفات دی ته ښکاره شو نو دی د واده باره کې سوچ پیدا کو. دویم په دغه سفر کې چې مونږ وګورو نو د پیغمبر علیه السلام ملاقات د نستوره راهب سره شوی، او نستوره راهب هم ورته دا ویلو چې ته د آخرې زمانې پیغمبر یې. په مخکې واقع کې چې مونږ وګورو کله چې د بحیره سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات شو او بحیره د پیشنګویي ورکړې وه د نبوت، نو ابو طالب پیغمبر علیه السلام واپس مکې ته رالیږلی ځکه چې په دې وارې یریدو. و چې کله اوس دغلته د پیغمبر علیه السلام د نستوره سره په خپله ملاقات وشو او نستوره ورته وویل چې ته د آخري زمانې پیغمبر یې، نو پیغمبر علیه السلام د دغه یهودو نه په شام کې بیا نه یریدو او په خپله روان شو. او دا د دین اسلام احکامات هم دي چې والله یعصمک من الناس، ای د الله رسوله تا به الله تعالی د خلکو نه بچ کوي، یعنې زمونږ مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی. او الله فرمایي چې اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. انسان لره د مرګ نه نه دی یریدل پکار، بلکې د ده چې په کوم ځای کې نیټه مقرره وي نو د ده به هلته مرګ راځي، ځکه چې کل نفس ذائقة الموت، هر نفس سکونکې د مرګ دی. خلاصه دا د پیغمبر علیه السلام د نستوره راهب سره د ملاقات او بیا د شام نه دا خبره واضح کیږي مونږ ته چې مونږ له هیڅ چرته د خپل عزم او د ارادې نه وروسته کېدل نه دي پکار، مرګ د الله په لاس کې دی، د چا نه یریدل نه دي پکار. بیا چې مونږ ګورو کله چې د میسره د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ټوله واقع د پیغمبر علیه السلام بیان کړه، کردار بیان کو، نو دې ډایرکټ فیصله ونه کړه بلکې دې 2 میاشتې پورې په دې رشتې باندې سوچ کو. نو مونږ لم دا پکار دی چې کم از کم د یو کس باره کې د زنانه یا نارینه باره کې معلومات والو، نو کم از کم چې په هغې باندې 2 میاشتې پورې یا څه وخته پورې په دې غور و فکر وکړي، ډایرکټ د دې فیصله نه کول پکار. ځکه چې په دې ژوند کې دا واده یو داسې مرحله ده، یو داسې مقام دی چې دې حوالې سره الله تعالی په قرآن کې فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دا زنانه ستاسو جامې دي او تاسو د زنانه جامې. قرآن دې ته جامه وایي، او جامه هغه څیز دی د کم نه چې د انسان کردار د شخصیت باندې یو لوی اثر لري. مونږ د یو انسان کردار یا شخصیت د هغه جامه د پیزار نه څه حده پورې معلومولی شو. مثلا یو زنانه ته مونږ وګورو د هغې جامې خرابې وي یا وجود یې پکې ښکاري، خو دا څومره هم د لوی کردار زنانه وي خو خلک د هغې باره کې لومړني سوچ دا وي چې دا زنانه ټیک نه ده. او که یو خرابه زناني خو چې جامع پیزار یې ښه وي با پرده یي، نو خلک د هغې باره کې دا رایه په لومړني نظر قایموي چې دا ټیک زنانه ده، با کردار او با پرده زنانه ده.
نو چون کې دا جامه دا زنانه ته هم الله تعالی د انسان جامه ویلې ده، نو څرنګه چې د جامې فیضار په انتخاب کې زمونږ له احتیاط پکار دی، دا د انسان د سیرت عکاسي د دې نه کیږي، نو دغه رنګې مونږ لره په رشته کې انتخاب کې دغسې لږ خیال کول پکار دی. بیا زنانه باره کې الله تعالی په قرآن کې فرمایي لتسکنوا علیها، چې دا زنانه یا دا واده د دې دپاره دی چې دې سره تاسو ته سکون میلاو شي، راحت میلاو شي. نو موږ له د هغې زنانې انتخاب پکار دی یا زنانه له د هغې نارینه انتخاب پکار دی چې دا د هغه د سکون د آرام ذریعه وګرځي. ځکه چې په کور کې کم سړی په سکون وي، هغه چې بهر راوځي نو هغه هم خوشحاله او په سکون کې معاشرې ته د هغه نه خیر رسي. او کوم انسان چې په کور کې بې ارام وي، هغه چې بهر راوځي نو د هغه نه بهر خلک هم تنګي، بهر خلکو ته هغه نقصان رسي. نو د رشتې په انتخاب کې دا خبره یاد ساتل پکار دی چې دغه رشته د سکون ذریعه وي. بل الله تعالی فرمایي چې فجعله نسبا وسحرا، چې دا رشته دا د الله تعالی د نعمتونو ده چې یو له انسان له یو طرف ته نسب ورکي، خاندان ورکي، د ده پکې عزت وي، حفاظت وي، او بل طرف ته د انسان ته الله تعالی سخرګنۍ ورکي، دغه هم د انسان د سپورټ ذریعه ګرځي. الله تعالی دې ته نعمت ویلې، نو لہذا د دې دواړو نعمتونو په انتخاب کې احتیاط پکار دی. اوس موږ ته مسله دا ده چې فرض کا په دنیا کې موږ وګورو، نو الله تعالی په قرآن کې فرمایي لکه هر انسان د کمو کوتاهونه پاک نه دی، بلکې په هر انسان کې کمې کوتاهۍ دي. الله په قرآن کې فرمایي وخلق الانسان ضعیفا، ما د انسان کمزور پیدا کړی. نو د رشتې د انتخاب په وخت کې موږ ته دا مسله راځي چې په هر انسان باندې سوچ او فکر او دغه باره کې معلوماتو کې نو په هر چا کې کمې او کوتاهۍ وي، خامیانې پکې وي، انسان د پریشانۍ سره مخ کیږي. نو په دې موجوده معاشره کې به بیا موږ څه کوو؟ نو دې باره کې اسلام یا د الله رسول حکم دا دی یا د اسلام قاعده دا ده چې د کف خیال وساتلی شي. د الله رسول فرمایي چې لکه هر انسان کې مثال په طور کمې او کوتاهۍ دي، خو بیا چې هم موږ د چا باره کې معلومات کوو یا خلک رشته کوي، نو هغه په دې بنیاد کوي چې د یو انسان حسب نسب ته ګوري، د هغه مال دولت ته ګوري، یا د هغه عهده منصب ته ګوري، یا د هغه ښایست ته ګوري، او یا د هغه دیندارۍ او نیکنامۍ ته ګوري. نو د الله رسول فرمایي چې تاسو کله د رشته کوئ نو تاسو په رشته کې انتخاب د دیندارۍ، د کردار او د نیکنامۍ وکړئ. د اسلام باره کې حکم داری چې تاسو رشته کوئ نو تاسو دیندارۍ لره ترجیح ورکوئ. بیا چې موږ د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د کردار ته ګورو، نو د 40 کالو په عمر کې دی چې کله غور فکر وکړو، نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د رشتې پیغام چې ولېږلو، نو د خپل ملګري د حضرت نفیسه بنت منبع په ذریعه سره ولېږلو. مطلب دا دی چې زموږ په معاشره کې موږ وګورو چې دغسې یوه کونډه وي، یوه کونډه یا عمر زیات او هغه واده کول وغواړي، نو هغه خلق قابل عار مخصوصي چې دا د شرم خبره ده چې په دې ډېر عمر کې هم دا واده کوي یا دا کونډه واده کوي. نو زموږ د دغې مور د حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دا کردار موږ ته دا ښیي، که یو زنانه واده کول غواړي نو دا قابل عار یا قابل شرم خبره نه ده. بله چې موږ وګورو نو د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د خاندان د رشتې پیغام لیږي، نو دا د ملګري په ذریعه سره لیږي، د خاندان د یو فرد په ذریعه سره نه لیږي. نو دې نه هم دا خبره موږ ته څرګندېږي چې کله د زیات عمر زنانه کله واده کول غواړي او دې کې خاندان کس ملوث کوي، نو هغې ته مسایل جوړیږي، هغې ته مشکلات جوړیږي. ځکه چې دغه د زیات عمر زنانه لکه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر زیاتو، خو مال دولت یې دومره ډېر و چې په قریشو کې د دې عمره مال دولت د چا سره نه و. په موجوده دور کې چې د یو زنانې سره جایدادي، مال دولت وي یا عهده منصب وي، نو د هغې پلار یا د هغې رونه یا د هغې رشته دار دغه زنانه ورکولو ته تیار نه وي، هغه په رشته کې رکاوټ جوړیږي. نو دغلته بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د کردار نه دا ظاهریږي چې په دغه کې د خاندان کس ملوث کول نه دي پکار، ځکه چې دا مشکلات جوړي. هغه دا پیغام ورکوي د خپل ملګري حضرت بیبي حضرت نفیسه بنت منبع په ذریعه سره. بیا چې موږ ګورو نو پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې عمر 25 کاله دی، نو هغه دا فیصله په خپله نه کوي، بلکې دا فیصله وړي خپلو ترونو ته. نو چې کله د انسان سرپرست یا ولی موجود وي، نو هغه له پکار دی چې دې صلاح د خپل سرپرست یا د ولی سره وکړي، خپلې فیصلې په خپله نه کوي. یا د پیغمبر علیه السلام عمر چې کله د 50 کالو شو، د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس بیا کله نور ودونه کول،
نو هلته بیا د چا سره صلاح نه کوله بلکې خپلې فیصلې په خپله کولې. نو موږ لم دا پکار دی چې کله زمونږ سرپرست یا مشر موجود وي چې د رشتې په باره کې مونږ خپلې فیصلې په خپله نه کوو بلکې د هغوی سره صلاح وکړو. او چې کله انسان خود مختار شي لکه بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر کافي خود مختار او هغه خپل فیصله په خپل کوله، یا د 50 کال عمر نه پس پیغمبر علیه السلام خپل فیصله په خپل کولې. نو چې کله انسان عمر زیات شي خود مختار شي د سرپرست د سرپرستۍ نه وځي، نو که دغه ټیم کې بیا د واده خواله سره خپل فیصله په خپل کوي نو څه مشکله خبره نه ده. بیا چې موږ وګورو پیغمبر علیه السلام په دغه ټایم کې عمر 25 کال او کله چې واده کوي، نو بهترین عمر د نوجوان د پاره په سنت رسول چې دی عمل کی دا 25 کال دی. بهشکه د بلوغت نه پس د واده کولو اجازت شته په اسلام کې، او د الله رسول 25 کال کې عمر کې واده کړو، نو که دا عمر د 25 کال په عمر کې وشي نو دا به بهتر وي. بیا په دغه کې چې موږ ګورو پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې د 25 کال نوجوان دی، خو واده چې کوي نو هغه د 40 کاله د زنانه سره کوي او هغه هم کونډه ده. نو که په دې دور کې زمانه کې یو سړی واده کوي د 25 کالو په عمر کې یا یو نوجوان د ډیر عمر د زنانه سره، نو خلک په هغه باندې ښه نه وایي. خو د الله رسول داسې کړي دي، نو په دغه واده کې ډیر لوی اسباق دي، واعظ او نصیحتونه دي. نو مونږ چې کله دا وګورو نو مونږ ته به دا پته ولګي که یو سړی کردار اخلي د یوې زنانه او عمر زیات دي، نو خیر ده که دی واده وکړي شي، ځکه سنت رسول دغه دی. بیا چې موږ ګورو د دې بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها دې ته د قریشو لوی سردارانو د واده افر کړو، خو دې د چا سره هم واده نه کو او د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره واده وکړو. په دغه ټایم کې دې کردار اغستو، د پیغمبر علیه السلام هغه کردار دا متاثره کړه. دویم پیغمبر علیه السلام چې کله د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره واده کوي، نو اکثر مستشرقین یا غیر مسلم په دې دا اعتراض کوي یا په زړه کې دا سوال پیدا کیږي چې دغه ټیم کې پیغمبر علیه السلام مال دولت ته کتلی. خو دا خبره ځکه په حقیقت باندې مبني نه ده چې د پیغمبر علیه السلام وفات مونږ وګورو، نو د وفات په وخت کې د پیغمبر علیه السلام زره د یو يهودي سره غاڼه پرته وه د جو په بدله کې. نو که د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره د پیغمبر علیه السلام د مال په نیت واده کړو، نو پکار دا چې دا مال د دې نورم زیات شوی او پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې د وفات په وخت کې یو ډیر لوی صاحب مال کسو، خو نه هغه ټول مال د الله رسول د الله په لاره کې لګولو. بیا چې موږ وګورو پیغمبر علیه السلام د دې واده کې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام عمر 25 کال دی او د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها عمر 40 کال دی. په دې کې ډیر لوی سبق دی. نمبر 1 خبره دا ده چې د واده په وخت کې چې کله انسان واده کوي نو د خپل ترجیحاتو د دل قتل پکار دی، د خپل ترجیحاتو ته قتل پکار دی چې د واده په څه بنیاد کوي. آیا د کونډې سره وکي یا د ډیر عمر سره وکي یا د ماشومې جینې سره وکي د نوجوان سره وکي، دل څه کول پکار دی. نو د پیغمبر علیه السلام د عمر ته ګوره په 25 کال کې چې کله دی واده کې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، نو هغه یو لوی فکر لرلو، یو لوی سوچ لرلو، یو لوی کردار لرلو، او الله تعالی د خپل رسول نه د مستقبل کې ډیر لوی کار اغستو او د په ذمه باندې ډیر لوی ذمہواری و. نو دلره د یو مچې ور زنانه ضرورت او چې کله پیغمبر علیه السلام د بیبي خدیجه سره واده وشو، کله د نبوت کار د 40 کال په عمر کې شروع شو، نو د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها د طرفه پیغمبر علیه السلام ته ډیر لوی مرسته، ډیر لوی تعاون میلاو شو. یا چې کله بیبي خدیجه وفات شو، نو پیغمبر علیه السلام هغه کال ته د عام الحزن وی. و زمونږ په معاشره کې د بدقسمتۍ نه یو پلار به دا غواړي، یو مور به دا غواړي چې مونږ د بچی له واده وکړو او دغه انګور زمونږ دا کور آباد کی، دغه انګور زمونږ دا کور راټول کی او دغه انګور زمونږ خاندان له وده ورکی. او چې بچی له واده کوي نو هغه ولا ماشومه جینې وکي، هغه ماشومه جینې د کوم عمر چې د لوبو وي، هغه ماشومه جینې کوم چې هغه ذمہواری نشي اوچتولی د هغې کور، د هغې لوی کور. نو په نتیجه کې هغې زنانه ناوې ته هم مسلې جوړې شي، خواښ اسخر ته مسلې جوړې شي او دغې کور ته مسلې جوړې شي. په دې دا کور چلول غواړي، نو پکار دا ده چې دې د بچي له مچې ور زنانه وکړي. لکه موږ د پیغمبر علیه السلام ژوند ته وګورو نو د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها کردار یو طرف ته دی،
او چې کله پیغمبر علیه السلام واده کړو د حضرت بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها سره، کومه چې جینۍ وه، نو د هغې کردار بل شانته دی. مثلا کله چې په بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها باندې افک واقع افک کې د دروغو تهمتو لګېدلو لوی واقع ده، نو پیغمبر علیه السلام چې کله دې باره کې معلومات کو، نو د دې زنانه ورته وایي دې ملګري چې په بیبي عایشه کې نور څه خبرې خو نشته، البته چې کله اوړه اغږي نو دا ورته اوده شوي وي او بیزه راشي او هغه اوړه وخوري اتې لاړه شي. اټ مینز چې دغه ماشومه په دغه عمر کې دی عمر کم و، نو هغه د دې نه هم نه وه خبره چې هغه وړو ته به هم اوده شوي وه، یعنې د معاشرې هغه ذمهواري دې نشي چوتولی کومې ذمهوارۍ چې حضرت بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها چوتولې. نو که یو سړی دا غواړي چې یاره زما په انګور ذمهوارۍ نشته یا زما د کور ذمهوارۍ به په دې نه راځي، نو که دې بچي له کم عمره زنانه وکړي نو دا څه مسله نه غورځوي. خو که په کم کور کې ذمهوارۍ ډېرې وي نو هغې کور سرپرست له دا پکار دی چې هغه د هغې زنانه انتخاب وکړي کومه زنانه چې دغه ذمهوارۍ بیا چوتولی شي. نو موږ له د پیغمبر علیه السلام په دې ټوله واقعه کې په دې واده کې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره دا خبره ثابتېږي چې د واده په انتخاب کې د رشتو په انتخاب کې خیال کول پکار دی، د کور ذمهوارو ته کتل پکار دی، او دویم دا ده چې په واده کې کوب تصور کوب ته کتل پکار دی. الله دې موږ ته په دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.